اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د وخت کې موږ د جاګام د براینام اډې په ایشو باندې د قوم راغونډ شوی دی. مختلفو پارټو مشران، یونین کونسل ناظمان، ډسټریکټ ممبران وغیره وغیره، د ترانسپورټ صدر مشران، د بازار مشران، صدر صاحب وغیره او نور د ترانسپورټ څومره کسان کشران موجود دي. زه ستا په ذریعه د کیمرې په ذریعه باندې دا خبره کومه چې دا براینام ایشو مونږه په موجوده وخت کې خو تاسې د انتظامیې د ډي اس پي صاحب او د ټیمو انتظار کاوه چې نن تاریخ یې درکړی و، هغه رانلو، د هغو په مجبوري و تاریخ بدل شو. او دا خبره ما د عطاالله خان چې هغه ټیمې په موجوده وخت کې د هغه سم په ډېره ښه لیول باندې ډسکس کړه، خو کم از کم زه د هغه نه مطمئن نه وم. نو ما خبره ډي سي صاحب په نوټس کې راوسته او ډي سي صاحب ته مې خبره وکړه چې تر څو پورې زما او ستا د قوم د مذاکراتو د انتظامیې د مذاکراتو رزلټ نه وته، نو د هغه وخته پورې چې لوکل انتظامیه ده، که ټیمې دی، که اسسټنټ کمشنر دی، که ډي اس پي صاحب هر څوک چې دی، نو چې دې معامله کې هېڅ قسم مداخلت ونه کړي، ځکه چې بله ورځ ګاډي دلته ودرېده او زمونږ د جنازه په لار کې ودرېده، زمونږ زنانه په لار کې ودرېده، بوډۍ ودرېده، د تاریخ کس ودرېده، د جرګې د جلسې او د واده ډولۍ ودرېده. نو زه به د دې تپوس بیا د انتظامیې نه کومه، کم از کم چې زمونږ او د حکومت په منځ کې په دې معامله باندې مذاکرات یو حتمي جنډې ته نه رسېدلې، نو د هغې پورې به دوی ګوتې نه وروړي، مداخلت به نه کوو. او ډریورانو ته زما طرف نه دا اجازت دی چې تاسې به کم از کم هړتال نه کوئ، قوم ته به تکلیف نه ورکوئ، تاسې خپل ګاډي او خپل ترانسپورټ جاري ساتئ. ستاسې د قوم مشران دلته شته، د ترانسپورټ مشران شته، هغه به د انتظامیې څخه چې کومه دی نو خپل مذاکرات جاري ساتي چې یو حتمي نتیجې ته موږ ورسېدو، هغه به موږ اعلان وکړو. انشاءالله هغه د قانون دغه نه موږ بیا هغه لاګو شي، هغه هره یوه خبره چې وه. خو کم از کم زه انتظامیې ته لکه څنګه چې ما ډي صاحب ته وویل چې دا د هغه چکدرې د پله نه روانه د لورۍ د ټاپه پورې د ټولو نه وروستی اخرنۍ رعایت شوې دره ده، د نیهاک دره وایي، د ټول پاکستان او وروستی قانون چې کومه دی نو هغه صرف پنجک دره باندې لاګو شوی دی. نو بیا د ټولو نه د مخکې په جاګام کې پنجک دره کې اډه نه جوړئ. او زه هغه کسانو ته هم درخواست کوم کومه چا چې په دې کې څه مداخلت کړی دی یا کوي، نو هغه د دې قوم سره یو شي، د دې قوم بچي دي او د دې قوم سره دي کینې، د دې قوم دپاره د قوم د مفاداتو لپاره، د دې خاورې د عزت لپاره دي، هغه د قوم سره یو شي، هغه خپلې خبرې د دې قوم د جرګې د مشرانو سره وکړي. زه آخري دا خبره کوم چې انشاءالله دا زما امید دی چې په کوم ځای کې باندې اډه نه جوړه شوي، د اډې انتظامات نه مکمل شوي، په هغې کې چې کومه دی نو د 40-50 که 100 ګاډي 80 ګاډي 80 ګاډي نه ځایږي، په هغې کې باترومونه نه وي، په هغې کې اوبه نه وي، په هغې کې انتظارګاه نه وي، هغې ته اډه نه ویلی کېږي. تر هغې پورې به دلته ټیکس نه وي چې څو پورې زمونږ د مذاکرات حتمي نتیجې ته نه رسېدلي. تاسې څنګه چې میا صاحب خبره وکړله، نو دویمه خبره پکې دا چې په وړۍ کې کوم ټیکهدار دی یا ټیمو کسان دي، نو خلکو نه بېجا پیسې یلي، د 100 په ځای 200 تیلي، نو کم 250 300 تیلي، کم چې رول دی، کم ټنډر شوی دی او کم شیډول دی، د شیډول مطابق پیسې دی یلي، که نه به دې کې څه جګړه څه وایمه وشوه نو ټیمو او ټیکهدار به ذمواري. دې نه علاوه دلته کې دي جاګام په بازار کې 400-500 ګاډي دي، دوی موږ ته شپږ ګزه ځای ښودی چې په هغه کې نه لیټرین شته، نه پکې انتظارګاه شته، نه پکې داسې لار شته، په پورویلو ته هم ګاډیانې شي ختې، که نه ډي صاحب څوک راولېږي او د دې معلومات دې وکړي او په موږ باندې یو غونډه ټیکس تړي، څو پورې زموږ د مشرانو رډي سره خبره نه شوي او خبره ختمه شوې نه وي، د هغې پورې موږ هېڅ قسمه ټیکس ته نه یو تیار.